داسې خدای دې خدای هر چاله ورکړي دا په دنیا جنت دی جنت خلک وایي که نه په دنیا کې و جنت او دوزخ دواړه انسان ته میلاویږي نو چا ته جنت میلاو شو چا ته دوزخ نو ما د الله جنت راکړی دی خو ته غریب وس نه څه وکړي بس څه شته نه نخره د سر پښمنیم د سره نخره تېري سور چې ما نه روژه نیول او ماتول درکې ډېر ګران کار هر څه ته دی ګورې بس چې ماسخوتن ټیم شي که نه دا واړه ماشومان تا ته آواز وکړي چې انګولی راواچوئ او تا کله څه نه قیامت نشته نور هر څه شته نو دلته د لاسه زه 15 منټه هم نشم وتی دا 15 منټو کې لس ځله باتروم ته ځي ارونداریان یې نو څنګه به هغه راشي دغه باتروم دی دا کټ دی دا بره پې تاسو دغه د څه لپاره اچولې دا سوري دپاره د سوري دپاره دا چې 2 منټه هم پدې ورشي بس په د باندې وړه چې راشي چل پې کېږي بس بیا کله اوبه ورکوه کله چیني ورکوه دا ورځ کې خو 2-3 ځله په د باندې داسې چلم کېږي د دې د وجې زه چېرته تللی هم نشم څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي ګرانو کتونکو رمضان المبارک دی ډېره زبرګه میاشت ده د عبادتونو میاشت ده د خدمتونو میاشت ده د صدقو میاشت ده په کوم کور کې چې زه موجود یم د دې کور نه یوه جنازه وتلې ده د هغې شپږ اووه بچي د هغه نه یتیمان پاتې شوي دي په هغې زه مخکې راغلی یم څو کاله مخکې اویشتی شو خو دا کم خلک چې دې کور ته راغلي نو دا کرۍ کې دي تاسو به تېره ورځ زما یو ویډیو کتلی وه چې یو افغانی خور چې هغه وایي پر ورځ په قیامت په زما د دې ګاونډ نه الله پاک تپوس کوي چې ماښام په ما نخره تېرېږي او څوک راله سروړي نه بلکل یې ټیک ټاک خبره کوله سار چې راپاڅېدم نو د دې هغه خبرې مې په دې ذهن کې تاوېدې الله ګواه دی خو نه راپسې کور ته راغلي نه را داسې پروګرام ده اچانک چې رالم ور مې ووخه ورشه الف خان راغلی دی الف خان چې راغی په هغه هلک باندې چې کوم مچان بنګېږي او دا ځان ته کوم سفر دغه کړی دی دی کور دی او دا هغه باتروم دی دې باتروم نه بیل مچان او دغه یې کمره ده دا وګوره خلکو ژوندونه تېر کړل دا هم ژوندونه دي زه دغه خورکۍ ته هم سلام پیش کوم چې سره د خپلو بچو د دې خاوند سره په نخره باندې ژوند کوي د دې علاج کېږي خو پیسې نشته علاج یې بلکل کېږي خو پیسې نشته دي او صرف مچان دي یو لوی بدخال دي ریشه ووایم نوم دې څه دی صاحبه زما نوم عبدالله دی جی عبدالله ستا څلور بچي دي جی زما 3 لکان یو جینۍ یو جینۍ ده څه بیماري چې ما غالبا 2.5 کاله وشوه ما بواسیر اپریشن وکړو په هغې کې رزلټ راغی اسلام آباد ته ټیسټ ولګو ما ته ستا د غټې کولمې کینسر دی وایي د غټې کولمې کینسر دی نو هغې نه پسې بیا ما ته علاج ولګو لاړم پېښور ته لږ 100 روپۍ را سره مې چې خرچه مې وکړه نو ما باندې 1,60,000 روپۍ صرف د ډریپونو رالې او راته ویلې په تا باندې ډېره غټه خرچه ده تا باندې به ډېرې ډېرې پیسې لګي نو زندګي به زما دا ژوند تاسو کتلی شئ ښه مخامخه د 500 دیاړۍ والا مزدور به 1,60,000 روپۍ کم ځینه راوړي چې 500 روپۍ باندې 4 بچي هم ساتئ کور کرۍ هم ورکې او په دې ګرانۍ کې ته 500 روپۍ دیاړۍ به مې اخیسته نو پای کې ما به 1,60,000 روپۍ کم ځینه راوړي نو بس 2.5 کاله مې وشو د الله په اسرې پروت یم څوک صدقه راکوي څوک زکات په هغې ژوند تېرېږي دا د روژې میاشت ده او دا 4 بچي مې دغه مې کمره تاسو کتی شئ ستاسو مخامخ د زندګي څه پشانه ده زه ګرځېدی نشم زه په ورځ کې غالبا 24 غنټو کې زه 20 پیرې باتروم ته ځم دغه زما باتروم د دې نه دغه ځای پورې ځم چې ما باندې چکر راځي دا ښځه څه ډېره خواري کوي داسې خدای دې خدای هر چاله ورکړي دا په دنیا جنت دی جنت خلک وایي که نه په دنیا کې و جنت او دوزخ دواړه انسان ته میلاویږي نو چا ته جنت میلاو شو چا ته دوزخ نو ما د الله جنت راکړی دی خو ته غریب وس نه څه وکړي بس څه شته نه نخره د سر پښمنیم د سره نخره تېري سور چې ما نه روژه نیول او ماتول درکې ډېر ګران کار هر څه ته دی ګورې بس چې ماسخوتن ټیم شي که نه دا واړه ماشومان تا ته آواز وکړي چې انګولی راواچوئ او تا کله څه نه قیامت نشته نور هر څه شته قیامت ورځ صرف نشته په دنیا
الله قیامت نه راولي. په دې موږ د الله صبر کوو چې الله امتحان دی پراته یو او موږ دا وایو چې فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. الله وایي بدې پسې به ښه ورځ یو ورځ راشي. دا ښې په ورځ انتظار باندې پروت دی. راځي به انشاءالله راځي به حضرت وای ته خو پاکستانی کنه الحمدلله کارډ مې شته سمارټ کارډ مې شته. وړم دې لري شوی زمونږ اوړه نه شي موږ ته څوک هېڅ هم نه دي راکړي چا نه د عمران خان پیسې نه د بېنظیر پیسې نه وړه نه هېڅ هم نه. او زه د علاج نه متاثره شوم. علاج نه متاثره په دې شوم چې زما 20,000 روپۍ یو ډریپ دی. رونه بوتلم زما رونه شته داسې نه هم چې نشته رونه مې ښه شته خو په دې 3,000 روپۍ تروړه چې تا له 500 دیاړي له 500 بچي درته یې نو په د چا سمه د غریبانان ما دونه کوي را سره امداد را سره کوي سم چې نه کوي خو خپل مجبوره دي. ساتي خو ته ساتي هغوی 2,000 کرۍ ورکړي که نه ما وساتي. تا وساتي ګرانو کتونکو دا وګوره زه نور پکې خواتلی نه شم خو دا وګورئ که نه لکه دای په دې کې د دې ښځې ژوند دی ښه د دې ښځې ژوند دی دا کرۍ او دغه بیټري او دغه ټول سیسټم لکه ډېره ګرانه ده ډېره زیاته ګرانه ده. ته لږ د دغه ځای نه راپاسه ګلې ښه لږ دې ځای نه لږ شانتې راپاسه چې تاسو لږې خبرې وکړو چې ته بله ورځ رالې که نه او ګاونډیانو کره لاړې چې د خدای خاطر وکړې ماله خو سره لیږې که نه. صحیح خبره ما خو تاسو ته هر څه وي هغه هم ستاسو د مخامخ سترګو کار و دا نن هم چې تاسو څه ولیدل کیدای شي چې تاسو ته حقیقت ښکاره شوي. بس زه دا ویل غواړم خیر دی که موږ سره څوک امداد کوي یا نه کوي موږ غټ یو موږ سخته برداشت کولی شو خو دا ماشومان دي دې ته وګوره خدا خاوند دی زما دا صرف د علاج او د پیسو نه پاتې نور زموږ د هر یو کس غریبي ده خو زموږ ډېره زیاته ده چې 15 روپۍ 10 روپۍ کور ته نه راځي. زه ګنډل کوم زه خپل بچي په ګنډلو ساتم خلک شپې ودوي زه لګیم ګنډل کوم دا ورځې زه ګنډل کوم زه پردي ګنډلو باندې خپل بچي ګاټون لګیم بس نو دا چې بیا ما وي زما دفتر ته راځه نو ولې نو دلته د لاسه زه 15 منټه هم نشم وتی دا 15 منټو کې لس ځله باتروم ته ځي ارونداریان یې نو څنګه به هغه راشي. دغه باتروم دی دا کټ دی دا بره پې تاسو دغه د څه لپاره اچولي دا سوري دپاره د سوري دپاره دا چې 2 منټه هم پاتې ورشي بس په ده باندې وړه چې راشي څه چل پې کېږي بس بیا کله اوبه ورکوه کله چیني ورکوه دا ورځ کې خو 2-3 ځله په ده باندې داسې چلم کېږي د دې د وجې زه چېرته تللی هم نشم وږي کېږي هم ډېر دي داسې اوړه م خوري مالګه چیني هر څه په یو څیز هم مسره نه کوي چې وږی شي بس چې څه وخوړه او چې څه نه وي نو بیا بس چې سورې وایي دا ګاونډیان دي ټول ته پته ده نه دې کور ته پته دې کور ته پته دې ټولو ته پته ده خو دا هم غریبانان دي ګاونډیان غریبانان دي دونه اوس د دوی نه کېږي هر کس 3,000 ته تروړه ورسېږي هغې بس څه وشي څوک چاله څه نه شي ورکولی په دې حالت کې بس دغه ستاسو د لیدلو کتلو خبره وه موږ به دې کې نور مخکې څه ووایو ته چې بل وګړي ګاونډ کر لاړې چې د خدای نه ویرېږې څه خوړله ماښام رولګې چې نن خو څه مات کړم داسې وکړه بلکل دقه شان و دا ما ته کور کې وویلي شو دا ما ورته وایي ستاسو کور والا ته ما وایي دا ټول خبره ما هغې ته وکړئ ما ته هلته لاړ شي دفتر ته سهار کې هلته درغلي بیا ماسپښین دفتر ته درغلي ګرانو کتونکو موبایل نه لري او موبایل به په دې حالاتو کې څو لري دغه کمره ده او دغه باتروم دی او دا کټ دی او دا دغه دی دا رش دی غوره شي بچي دی خوا دی غوره شي او دا ګورې دی غوره شي بچي لږ راشه که نه لا شي دا ګوره دا د دې ماشوم چې کم دی خو دوی د کپړې او پیزار نه دي په کار دوی به بربنډو ګرځي خو د خېټې غم خو په کار دی پلار بیمار دی د هغې د علاج پیسې دا سر ته ورته دا څه پراته دي دا دړ ګولۍ دا زه خورم ها دا په 100 روپۍ ډبې د 20 ګولۍ دا د ورځې 3 ګولۍ زه خورم نو زما زندګي تېرېږي ها دا په 100 روپۍ ډبې دي زه کې 20 د ورځې 3 ګولۍ خورم زما په دې باندې زما ژوند د لږ دړ کانټرول زما د مین کلمې دړ داسې چې ما نشم برداشت کوي لږه رانه داسې نه برداشت کوي لږه چې راشي بس بیا زما څه مغزغه کار نه کوي دا ګولۍ دا مې اوس کور والا تللی و ما ته یې راوړې دا ختم دا چې زه به سهار ماښام غرمه خورم نو زه بس لږ پروت یم لږ سهالم به او چې دا نه بس بیا مازغه کار نه کوي وجود کار نه کوي دا ګولۍ ولې اوس تا روړې لاړې دا اوس زه تلیم شاخ ته اوس مې راوړې ټماټر مې هم راوړی سالن لرم پوخ کا او ګولۍ مې هم وله راوړې پیسې که سره یې وې ټماټر وي چا دا کړی دا نور محمد کلي کې چې خلک دي هغې سهار رالېږلې وي یا نوې کډه چې راغلې پیسې دي کور ته مخامخ په هغې مې وله راوړې
د خدمت دا لکه شپه ورځ دی ته ویښې ده بالکل ورته ویښ یم هلته بچي هم ساته ماشومان بچي دي بالکل همدغه څه خبرې چې دي تاسو ته ټول مخامخ دي ماشومان دي د شپې هغه وایي چې د شپې زه 12 پیرې باتروم ته ځم او دغه باتروم چې کوم دی نو دا ما سره دا ښځه وي دې ښځې ته زه سلام پیش کوم ډېرې سختې د دې دا بعضې خبرې دا په الفاظو بیانول ډېر ګران دي ګرانو کتونکو فردوس آباد کې دا د کرم په کور کې دي په فردوس آباد کې د کرم په کور کې اوسېږي تپوسو کې 100,000 بیرته ښیي او په دې ویډیو باندې زما کوډ نمبر دی زما ټلیفون نمبر دی پې او بره د الله کیمره لګېدلې ده مړه دې ده ته وګوره بس زه دې روجه کې نه ګرځم ما ته ډېر خلک وایي خو دا خو چې مې واورېدل دا ډېر هغه جذبات مې نه قابو کېدل چې یاره دا مازدیګر ګرځي او د بچو له خو یې څه راکړه که نه نو رالم دغه پاکستاني دا افغانۍ نه سرکاري وړه نه بل څه مزدوري به یې کوله ژوند ښه تېرېده بواسیرو نه چې کوم دی نو د مرض زیات شو چا چې بواسیرو رنځ وي په وخت علاج وکړي ګرانو کتونکو کومک ورسره وکړئ مرسته ورسره وکړئ ډېره مننه